شپږ روزې په دې میاشت کې نیول دا ډېر لوی ثواب لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د رمضان روزې ونیولې د رکوع اختر په میاشت کې شپږ روزې نورې ونیولې کان کصیام الدهر کله دا د شول ک ټول عمر روزې نیولې څومره لوی ثواب. علما لیکي وې 10 روزې د رمضان وي او شپږ دا شوې نو 300 نو شپږ 10 نو دا یو نیکی بدل الله په لس ورکړي ان کې شپږ 10 په لسو کې ضرب ورکړي 360 ته جوړي دا میاشت 360 د ټول کال ورځي. خیر دا خاصه علماء خپل غا وجه ویل رسول الله مبارک خبره دا سیده چې وي شپږ روزې دیونی ولې روزه رمضان نه پس لکه چې ټول عمر دی روزې نه اوس ټول عمر روزې په یو روزه سره سونه نفلی روزه چې یو ونیسي نو علماء لیکي نبی علیہ السلام فرمایي حدیث ته مشکات کې شتا چې د نفلی اوی روزې په برکت باندې الله پاک انسان د دوزخ نه دون لري کوي لکه د ځمکې اسمان میانس کې چې څومره فاصله ده یو روزه و یو روزه دون انسان د اور نه لري کوي یو روزه دومره لکه د ځمکې اسمان میانس کې څومره فاصله نو چې ټول عمر روزې ونې سي څونه پیدا شو. یوا دویم رسول الله مبارک فرمایي وای چې په دې حیواناتو کې یو مارغه دی قاغه وته وای او قاغه حیات الحیوان لیکلی دی چې د دې ډېر لوی ژوند دی د دې د زرو کالو پورې ژوند شته زر کال ډېر شي نو وی چې دا د خپل جال نه بچي پاسي او پر شروع کی او تر مرګ پورې یو شان پروي دانیل او خوراک لدا کوزه نشي نو چې دې څومره پرو نو دومره به رب العالمین د یوې روزې په برکت د جهنم نه لري. نو دا شپږ روزې ونیسي ښه حکمت پکې څه دی؟ حکمت پکې دا دی چې د رمضان هغه 10 خو به موږ لازم وي اخو کله خو که به دو موږ به نیولې کم نه نیولې نو بیا به الله خفه کېده او ډېر لوی مجرمان به رانه جوړېده هغه به مخامخا نیولې نو موږ چې دا نیسو نو موږ الله ته دا خبره ښکاره کوو الله هېڅ د هغه نه پټ نه دي خو د خپل سوچ مطابق یا الله تا را باندې هغه 10 روزې یا یو کم 10 فرض کړې وې هغه موږ ونیولې څنګ پې نه د پې خوشحاله یم الله دغه روزې د رمضان تیرې شو د پې خوشحاله یم او د خوشحالېدو نښه مې دا ده چې یو شپږ دا د خیراتي نورې ورپسې نه که زه په هغې خوشحاله نوم دا به مې نه نیولې هغې باندې خوشحاله یم یو شپږ نورې لکه مثلا یو سړی ته راولي مزدورۍ ده او د هغه د 2 بجو پورې کاري او ته وایې چېرې 2 بجو پورې کار وکړه خو دا مزدور غریب تنګ شوي دي مزدور درته څه وایي وایي د نیم ساعت 2 بجو پورې ستا ټیم و مې د لو کړه یو 2 ګنټې له زیاتي د الله په نامه کوم کار تبا په هغې به دونه نه خوشحاله لکه په دې چې څونه خوشحاله ولې مالک وایي د کې اخلاص ډېر زیات دې ستړی دی او بیا هم ماله کار کوي دقه رنګې رب العالمین چې ته د شپږ روزې ونیسې نو الله به یو ګوره زما بنده که نه زما چې پې پورې وي قرض اخو به خامخا دا دې نورې ورپسې زیاتي نیسي نو الله پې ډېر خوشحاله نو انشاءالله العزیز څومره ملګري چې بیمار نه بعضې په بیماران نو د شوال دا شپږ روزې ونیسي ها انشاءالله وایم او زما دا بیان دا زنانو ته ورسوي زنانه په عبادت کې ډېرې زیاتې تکړه نو چې هغې یې ونیسي ستاسو به هم ثواب وشي او د هغې به هم ثواب وشي اوس دا شپږ روزې په کومه طریقه نیول بهتر دی نو زموږ بعضې علما وایي پرله پسې ونیسه لیکن راجح قول دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د صیام داودی صفت کړي د داود علیه السلام روزې به څنګه وي واوره دې ته روزې وي یو ورځ به روزه وه یو ورځ به کوجه وه بیا به یو ورځ روزه وه په بل ورځ به کوجه وه بیا روزه بیا کوجه دا ګرانې مې وجود هم پرې مضبوط دي ځکه چې یو ورځ کوجه شي نو
خوراک سړی خو طاقتمن شي او دا یو شان روجه ثاني او دا چې پکې وقفې کې دا لګرانېږي